السلام علیکم نوی ویډیو سره تاسو هرکلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روغ او خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ په داباد کې ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې ده ډېر زیات ظلم شوی یو ظالم خاوند خپله ښځه په تمانچه باندې په زبردستۍ قتل کړه او بیا د هغه قتل کولو نه بعد په خپله هم خودکشي وکړه دوستانو خاوند داسې حرکت ولې وکړو چې ولې خپله ښځه قتل کړه چې د شپږو میاشتو ناوې ښځه یې وه او بیا یې خپل ځان هم په هغه تمانچه باندې قتل کړو ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتو نه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان اوس خامخا وخت زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي اخر نن سبا خاوندانو باندې داسې کم تندر راپرېوتی دی چې په ښځو باندې دومره ظلمونه کوي دوستانو د شپږو میاشتو ناوې ښځه چې اوس د خاوند په خوی وي باندې پیښې وي خو خاوند هغې سره ظلم کوي هغې باندې د ظلم انتخاب کوي هغې سره روزانه جګړې کوي د خوشحالۍ زندګي ورسره نه تېروي او بیا داسې مجبوره شي چې خپله ښځه په هغه تمانچه باندې قتل کړي او بیا په هغه تمانچه باندې خپل ځان هم قتل کړي د ښځې په خفګان کې داسې ډوب شي چې بیا هغه تمانچه باندې بوډ ووهي خپل ځان ته په سر کښېږدي خپل ځان هم قتل کړي دوستانو پښتون اول ډز کوي بیا سوچ کوي دوستانو د داسې حرکت ولې وکړو چې په خپله ښځه باندې به یې روزانه ظلمونه کول او بیا اخر داسې مجبور خپله ښځه یې قتل کړه ولې ښځه انسانیت نه لري ښځه انسان نه دی چې تاسو په ښځه باندې دومره ظلمونه کوئ دوستانو په اسلام کې د ښځې څومره خصوصیات راغلي دي د ښځې په خاوند باندې څومره حقونه دي د خاوند په ښځه باندې څومره حقونه دي خو نن سبا یو خاوند هم د خپلې ښځې حقوق نه برابروي دوستانو ځکه چې ښځه یو داسې شی دی چې کله ورپسې خاوند ظلمونه کوي هلته پې کوي کوه د هغې نه د لوبه بوډاګۍ احساس کړی دی دوستانو هغې کې انسانیت شته دی لږ انسانیت پکار دی په ښځه باندې دومره ظلمونه نه دي کول پکار د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام